نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې تش سرګټ سکلو سره او نسوار اچولو سره روزه ماتيږي او کنه. ځکه ما د یو نشاور سړی نه وریدل چې تش سرګټو سره روزه نه ماتيږي، کو ډک سرګټ سکینو بیا وسره روزه ماتيږي، او د کشان نسوار سره هم روزه نه ماتيږي. نو دې څه حکم دی؟ الفقه الاسلامي وادلته دې کې دا عبارت ته ويفطر بتناول الدخان المعروف ونحوه كالتنباك والنشرق. قانون دا دی چې د روزي په حالت کې چې انسان ته روزه یاد هم وي، د کانا پینا یا جما وکړه دا بیبي سره، نو د روزه هم ماته شوه، د باندې قضا هم لازم ده. د کشان چونکه قصدن عمدن د کانا پینا کړي دا یا جما کړي دا، نو کفاره په هم لازمه ده. همدک کشان کو یو انسان نسوار واچي یا تش یا ډک هر قسم سرګټ چي وي اوس کی یا چیلم اوس کی، نو د دیم د سکلو سره او د خوراک سکاک سره تعلق ته، نو بده سره هم د روزه ماتيږي. خدا دا کو چرته دا قصدن عمدن کړي وي، خو ته پته ده چې زما روزه ده او دې سره روزه ماتيږي هم، او بیا هم چیلم سکلی وي یا تش سرګټ سکلی وي یا نسوار اچولی وي، نو بدی صورت کې په قضا هم لازمه ده او کفاره په هم لازمه ده. کفاره ده چې د روزو طاقت کدا لرلی شي، نو شپېته روزې به پر لپسې نیسي، پر لپسې. کو یو روزه هم پکې مینس کې پرې غوستله بیا به روزې د سر نه کېږي. او کو چرته د روزو طاقت نشي لرلی، دینه مخکې پکې یو گنجایش چې غلام به آزادۍ، خو غلام چونکې شته نه، نو روزې به نیسي. کو روزې هم نشي نیولی، نو شپېتو مسکینانو ته به 2 ټیمه خوراک ورکوي، 2 ټیمه خوراک به ورکوي، یا شپېتو مسکینانو ته به د صدقه فطر په مقدار باندې غله ورکوي یا د دې قیمت ورکوي. نو دا خبره ډیره زیاته مخکې ځي. نو بدی صورت کې دا غلط فهمه کې دا انسان پروت دی چې تش سرګټ سره روزه نه ماتيږي او ډک سره ماتيږي. په هر حال سرګټ تش وي اور کو ډک وي، نسوار وي او کو چیلم وي، هر چیز کو د روزه یاد او قصدن آمدن امدا چلو کړو، بدی صورت کې قضا په هم لازم ده، کفاره په هم لازم ده. د رمضان د میاشت نه پس په یو شپې ته روزه دانیسي. السلام.